د یتیمانو مال په ظلم سره خوري بېشکه دي په خپلو خېټو کې اور اچي اور دغه کم مال چې د یتیمانو خوري نو ګوره دا بېشکه په خپلو خېټو کې اور اچي اور یاد لرئ حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د ابو یعلی نه روایت دی چې په ورځ د قیامت باندې به بعضی داسې ډله وي بعضی داسې خلک به وي چې هغوی به د قبرونو نه راپاڅي د هغوی د مخ نه به د اور شغلې خیږي د اور شغلې به ترې خیږي عرض مو وشي چې دا کوم خلک دی چې د دې د مخ نه د اور شغلې خیږي دا کوم خلک دی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک به ورته وفرمایي چې دا تاسو نه پیژنئ قرآن کې الله تعالی نے دی فرمایل چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما دا هغه خلق دي قرآن کې چې الله تعالی فرمایلی دي چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما دا هغه خلق دي چې د یتیمانو مال په ظلم سره خوړل دي دا هغه خلق دي دا تاسو چې کوم خلک دي دا هغه خلق دي چې د یتیمانو مال په ظلم سره خوړل دي یاد لرئ د یتیمانو مال په ظلم سره خوړل دا ګوره حرام دي بعض خلک که د یتیمانو پرورش پې کوي مثلا د هغې وارث وفات شي پلار یې وفات شي او بیا د دې نور ورثای ترونه یا نور څه داسې ورثای چې د هغه یتیمانو پرورش پې کوي نو ټیک ده خو چې نه د یتیمانو په بهانه سره د یتیمانو مال ته غله کړي وي د هغې مال ته اړولی وي او مال د هغې نه خوري په څه طریقه باندې نو لهذا دا ظلم دی او قرآن کې الله تعالی فرمایي چا چې د یتیمانو مال په ظلم سره وخوړ بېشکه دې په خپلو خېټو کې اور واچوي اکثریت معاشره تاسو وینئ په معاشره کې زیات دا بیماري ده چې اکثریت د یتیمانو مال چې دی دا خلک په زور زبردستۍ سره خوري لیکن چې تاسو الله ته مخامخ شئ په بارګاه د الله کې هلته ودرېږئ په ورځ د قیامت باندې الله له به څه جواب ورکوي تاسو موږ او تاسو به الله ته شرمنده نه یو تاسو به رب العزت ته کوم جواب ورکوئ هلته چې په ورځ د قیامت باندې هلته شرمنده ولاړ یو او د یو یتیم په سر باندې هلته شرمنده کېږو د هغه مال خور په دنیا باندې خپله خېټه کې مړو او هغه د قیامت په ورځ باندې هغه سخته ورځ باندې نه شرمنده کېږو ګوره هر انسان نه دا یو اهم فکر او سوچ دی ګوره دا خبره یاد لرئ چې د یتیم د مال نه ځان وساتئ او هر انسان سوچ وکړي چې ګوره د قیامت علامې راغلي دي ګوره ځان